لکه اوس په دې کې څوک وایي چې دا وخت د مازدیګر دی او که نه یا د شپې څوک تپوس کوي چې اوس شپه ده او که نه ده دغه رنګې زما قدرمندو او عزتمندو علم حاصلوونکي یقینا غوره دي د هغو خلکو نه چې کوم علم نه حاصلوي الله پاک هم په دې کې ضرورت نه ده ګڼلی چې جواب یې ورکړي چې په دې کې کوم خلک غوره دي او کوم نه دا یقیني خبره ده چې کوم خلک علم حاصلوي هغه غوره بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبي پتاسي کې ټولونه زیات هغه خلک د خیر خاوندان دي د ښېګړې خاوندان دي چې کوم خلکو قرآن ولولو په خپله یې هم زده او بیا یې بل ته وایي زما قدرمنو مدرسه جامعه په دې کې هم دیني علوم د قرآن علوم د انسان د الله سره تعلق پیدا کول الله معرفت حاصلول دا د انسان د ژوند مقصد او په مدرسو کې د الله تعالی سره د انسان تعلق پیدا کوي د الله د پیژندلو کوشش او محنت کوي نو هغه عمل چې هغې سره د الله معرفت حاصلېږي الله ته نږدېوالی راځي هغه یقینا مقبول عمل نن د دین چې هره شعبه ده هغه تبلیغي جماعت چې د انسان په اعمالو باندې محنت کوي که هغه خانقاه ده چې د انسان په زړه باندې محنت کوي او که مدرسه ده چې ظاهري علوم د الله د معرفت هغه د مسلمانانو بچو ته ښیي نو یقینا دغه ټولې ادارې دا ټول مجلسونه هغه د دنیا هر یو مجلس نه هر یو محفل نه هر یو طریقې کار نه افضل ده نو زما قدرمندو او عزتمندو دا د دنیا اصول دي چې دې دنیا ته الله پاک کله آدم علیه السلام راوړي په هغه ورځ شیطان هم دې دنیا ته چې کله ناحق راغلی باطل هم دې دنیا ته راغلی او د هغې ورځې نه ونیسه تر نن ورځې پورې او حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الجهاد ماض الى يوم القيامه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دا جدوجهد دا محنت دا به تر ورځې د قیامت ته رسېږي زما عزتمندو د انسان کامیابي د انسان د ژوند مقصد هغه په دغو مدرسو کې میلاوي په خانقاهو کې میلاوي نو زما قدرمندو او عزتمندو چې کوم خلک له مدرسې سره د تبلیغ سره
له خانقاه سره او له علماو سره ملګری نو دا یقینا تر نورو انسانانو غوره دی. ولې ما عزتمندو چې کله موږ د الله د دین د غالبولو مقصد بیانوو چې د الله دین به غالبوو نو دلته بیا موږ یو فرق بیانوو. عام خلک هم مسلمان او دا سیاست او دا سیاست دا دی مدرسې نه هم جدا دی، دا دی تبلیغ نه هم جدا دی، دا دی خانقاه نه هم جدا دی او د سیاست موږ داسې بدنامه کړی دی چې کوم سړی سیاسي وي نو هغه د دین نه بلکل جدا یو شی حالانکې څنګه چې موږ لپاره خانقاه د الله سره د جوړېدو مجلس دی، څنګه چې مدرسه زموږ بچو ته د الله دین ښیي، څنګه چې تبلیغي جماعت کې د انسان په اعمالو باندې محنت کېږي، دغه رنګې یوه شعبه هغه د حاکمیت و. دغرنګه جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام حکومت هم کړی او په دې طریقې باندې هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین حفاظت هم کړی. چې میدان ته ودرېد د عالمي کفر خلاف جنګ کړی، تنظیم، نظم، عدل، حاکمیت، څنګه چې دیني علوم موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام را رسېدلي دي او څنګه چې قرآن موږ ته را رسېدلی دی، څنګه چې باطني علوم موږ ته را رسېدلي دي، دغرنګې د سیاست هم دا زموږ د انبیاو کار دی. خو چونکې زموږ د دشمن انګریز دا سیاست دومره بدنامه کړی دی چې که ملا سړی سیاست کوي نو موږ دا په دې ملایانو کې هم نشو. د مدرسې په ملا کې او د سیاسي ملا کې ډېر فرق راته ښکاري. د مدرسې ملا، د تبلیغ ملا، د خانقاه ملا دا رښتونی هم ده، دا مزګزار هم ده، دا روجهدار هم ده، د ده هرې مسلې ته موږ غوږ نیسو. خو که چېرته سیاسي ملا یو خبره کوله بیا موږ ته دا ملا دروغجن ښکاري، موږ ته دا ملا ګډو وړوالان ښکاري، موږ په دې ملا باندې اعتماد هم نه کوو او دغسې حال وي لکه زموږ د وطن او د علاقې د نورو سیاسي ګوندونو مشران چې کوم حیثیت زموږ په نظر کې وي نو دا ملا هم موږ ته په هغه نظر خو زه یو عرض کوم که چېرته دا مدرسې نه وې نو زموږ په بچو کې دا قرآن دغسې ولکه دا نه چې په ناروي کې یو سړی راپاڅي او قرآن سوځوي. په ذهن کې د قرآن توهین هم ده او دا یې په ذهن کې ده چې په دې سوځولو سره به دا قرآن شاید ختم شي. الحمدلله زموږ مشران د حفظ
د قرآن او د دینی علومو دپاره مدرسې جوړې کړي دي او الحمدلله ثم الحمدلله که کائنات نه د قرآن مجید چې را لیکلی دی د دنیا نه ختم هم شي خو قرآن د بچو په زړه کې محفوظ دی قرآن نه ختمېږي او انشاءالله زموږ دغه بچي دغه په خپلو سیمو کې د قرآن حفاظت کوي او دا به تر ورځې د قیامت دغه سره دغرنګه که یو سړي دا سوچ وي چې دا خانقاهونه بند او بیا به د الله الله کوونکي خلک ختم یا په تبلیغي جماعت باندې پابندیانې ولګو بیا به دا د اعمالو اصلاح ختمه شي د دماغ قدرمندو او عزتمندو تاسې چې موږ ته هر څه وایي چې دا سیاسي ملایان دي دا دولتګ ملایان دي دا پلانټې دي او دا پاکې دي زه چې څنګه په مدرسه کې د الله د دین حفاظت کوم او څنګه په خانقاه کې د انسان د اعمالو اصلاح کوم او څنګه په تبلیغي جماعت کې موږ د الله د دین کار پر سر اخیستی دی دغرنګې موږ په سیاست کې هم مقصد د الله دین حفاظت والله رب العالمين فرمي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ندماغ قدرمند و عزتمند نن د عالمي کفر جماعت دی او دا نن 100 کاله مخکې جوړ شوی ندماغ قدرمند و عزتمند نن په دې ملک کې د مدرسې حفاظت د تبلیغي جماعت حفاظت د خانقاه حفاظت بلکې په هر شعبې کې چې هر ځای کې کوم خلک د دین خدمت کوي د هغې چوکیداران د جمعیت علماء اسلام ختم نبوت متعلق علماء مخکې تاسو ته مجلسونه شوي او جمعیت علماء اسلام یو تحریک روان کړی چې په دې ملک کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدې د ختم نبوت د تحفظ لپاره محنت او کوشش د دماغ عزتمند الحمدلله دا مونږ چې کوم تحریک وچلو یا کوم روان دی د دماغ عزتمندو د هغې نور مقصدونو سره سره د ختم نبوت د عقیدې تحفظ او الحمدلله ثم الحمدلله بعضې ملګري مونږ ته وایي تاسو اسلام آباد ته لاړئ او رالئ څه فایده دماغ قدرمند و عزتمند هغه اصل مقصد چې د ملک دغه حکمران لرې شي او د ده په ځای باندې په ملک کې منصفانه انتخابات وشي هغه مقصد زموږ په خپل ځای باندې دا او دا تحریک روان دی او کم از کم دومره وشول چې دا حکمران خو لا پرېږده که بل یو داسې د یهودیانو څوک ایجنټ وي او په دې ملک کې دا خواهش لري چې موږ به د ختم نبوت دا قانون په دې ملک کې ختم کړو نو د هغه د مغزو نه هم دا سوچ وایسته چې په پاکستان کې به بیا څوک راپاڅي او دی به د ختم نبوت د عقیدې خلاف خبره کوي الحمدلله ثم الحمدلله تر څو چې دا ملک شته دی او په دې ملک کې جمعیت علما شته د چا پلار بیا د ختم نبوت د عقیدې ته خبره نشي کولی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ختم نبوت زندہ باد جمعیت علماء اسلام زندہ باد بلما عزتمند تاسې به مو اورېدلي د
زمونږ دا حکمرانان اوس څه وایي وایي دا معصومه طالبان یې راوستي وو ما ته دا خو خرڅ وکړ چې هغه د دهشتګردو نه دا طالبان معصوم جوړ کړل تر اوسه خو دوی وایي دا طالبان دا دهشتګرد دي اوس کم از کم دومره شوي د مدرسو نه معصومه طالبان راوستي نو اوس پاک خلک شو معصومه خلک شو د طالبان د ما عزتمندو او قدرمندو د دې په ژبه باندې موږ پوهېږو او د مدرسو خلکو ته دا وینا کوو خپل تصحیح خپل سبق وایي انشاءالله د پاکستان په مستقبل کې مدرسو ته هېڅ خطر نه او د ما قدرمندو او عزتمندو تبلیغي جماعت ته هم وایو خانقاو ته هم وایو چې خپل تبلیغ او خپلې خانقاه چلوئ چې تر څو جمعیت علما شته په کږو سترګو تاسو ته څوک نه شي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ اسلام بعضې ممکن داسې ملایان شته چې هغه په دغسې حالاتو کې هم دوی د حکمرانانو ملګرتیا کوي ما مخکې ورځ په سنټ کې مو وتلي زموږ د وزیر اعظم صاحب خو داسې شی دی چې چا ورته وایي چې تا یوه غلطه کړې او بیا دې نه کولې نو موږ وایو چې زه دا یوه غلطه وکړه خوله یې خطا شوه نو دې خو هره ورځ غلطې کوي او د دوی چې دا ملګري دي هغه بیا دا وایي یاره دلته دا ژبه وښویله نو ما ورته وایي چې دا خو عجیبه خبره ده چې ته د جامې کوم چې اخلي په هغې خو د ده ژبه خویږي نن خلي وکړي دا ولې چې کله د اسلام خبره کوي کله د ختم نبوت خبره کوي کله د صحابو خبره کوي کله د پیغمبر خبره کوي وایي ژبه یې وښویله ما قدرمندو او عزتمندو داسې نه ده دا قصدن عمدن کوي د ده مشن دغه دی چې د دې قوم په زړو کې چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه مینه او محبت ته چې هغې خلکو نه وباسي وزیر اعظم صاحب دا شی د خپل ذهن نه وباسه دا پښتون قوم او دا خلک دا چې په هرې پارټۍ کې دي خو عقیدې په لحاظ باندې په دې کې دلته مدرسو علماو او خانقاو او تبلیغي جماعت دومره کار کړی دی او جمعیت علما اسلام دومره کار کړی دی چې د دې قوم د ذهن نه ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه محبت نه شي زه هغه علما کرامو ته او هغو خلکو مسلمانانو ته چې د ملګرتیا کوي هغې ته دا درخواست کوم چې که د خپل آخرت فکر وي در سره د هغې دنیا فکر وي در سره نو اوس هم موقع ده چې په دې خپل عمل باندې توبه وکړئ او د دین او د اسلام د تحفظ لپاره د جمعیت علما اسلام ملګرتیا وکړئ په نورو پارټو کې او په جمعیت علما کې فرق دا دی چې جمعیت علما کوم سیاست کوي د هغې مقصد لیظهره علی الدین کله چې دغه دین پر ټولو ادیانو باندې غالب شي او د دغه مقصد دپاره په جمعیت علما دغه مجلس کول چې دا سیاسي پارټۍ ده زه چې دا ټیک ده چې سیاسي پارټۍ ده خو د سیاست دغه معنا چې سیاست معنا دروغ سیاست معنا دوکه ورکول دا هم د عالمي کفر میشن دی چې دا سیاست دومره بدنامه کا چې یو شریف سړی دا سیاست کوي د ما عزتمندو موږ د دغه تور اخیستو ته قبول یو موږ ته قبول دی دا تور چې موږ ته څوک وایي چې دا دروغجن دي خو حقیقت خو الله ته علم ده چې د جمعیت علما مشن هغه بنیادي طور باندې په دغه ملک کې د الله هغه نظام راوستول د
دغه لپاره جمعیت علما خپل محنت شروع کړی دی او څنګه چې مدرسه ستا د بچي د مستقبل او د هغه د قرآن او حدیث او د علومو حفاظت کوي، څنګه چې تبلیغي جماعت د ستا د اعمالو حفاظت کوي او څنګه چې خانقاه ستا د باطني علومو حفاظت کوي، دغرنګې جمعیت علما ستا د ملک هغې عقیدې او ستا د ملک اساس، ستا د ملک بنیاد، هغه د اسلامي نظام دپاره چې کوم محنت مونږه اکابرینو شروع کړو، نن جمعیت علما اسلام د هغه مشر حفاظت کوي او هغه مشر دپاره جمعیت علما اسلام کار کوي لګیا ده. نو زه ستاسې دغه مجلس په وساطت باندې د عام مسلمان ته دعوت ورکوم چې دا شی د ذهن نه وباسئ چې دا سیاسي ملایان دي. مونږ هم په دغه ملک کې د ستا د عقیدې او ستا د اعمالو، ستا د مدرسې، ستا د بچو او د دې جمهوري نظام مستقبل حفاظت کول غواړو او هغه په دغې ممکنوي چې ته زما سره ملاتړ وکړې. زه په اخر کې یو ځل بیا د خپلو مشرانو د جماعت ذمهدارانو ډېر زیات مشکور او ممنون یم. الله رب العالمین زما او ستاسو ټولو حاضر ناظر شي.